تاسو خاموش شئ کنه ملایانو په خبره ولې نه پوهېږئ تاسو چپ شئ چپ کېږئ نه مړه بسم الله الرحمن الرحیم نن زیر باس مسله زمونږ هغه مسله د تراویح ده دې باب کې مولا سره مونږ به بحث کوو تحقیق به کوو خو هغې نه مخکې یوې خبرې ته تاسو توجه راوګرځوئ د تراویحو په باب کې یو د منیر شاکر نظریه وه په هغې باندې 3 کلیپونه زما د هغه په جواب کې راغلي وو تاسو ضرور هغه وګورئ بیا ښه تاسو ګروپ ته به د هغې لینکونه راولېږي دا زموږ په پیج باندې شته دی وټساپ ګروپ ته به درته راولېږي نن ورځ کې تاسو هغه خامخا ضرور واورئ ټیک ده که نه مولایانو انشاءالله تراویح مستقل منځ دی مناسب تراویح مستقل منځ دی لري د رمضان مبارک سره تعلق دی امن شاکر یو اعتراض دا و چې تاسو تراویح ته سنت وایي او په خپل وایي چې نبی علیہ السلام دا 3 شپې کړي دي بیا جماعت به نه دي کړي نو د سنتیت دپاره خو مواظبت شرط دی سنت ما واظب علیه النبي صلی الله علیه وسلم حال لري تاسو په خپل وایي چې دا نبی علیہ السلام 3 شپې کړي دي نو چې دی 3 شپې کړي دي نو بیا سنت د کوم طرفه شوي نو موږ وایي جواب دا دی چې 3 شپې با جماعت نبی علیہ السلام کړي دي به با جماعت نه دي کړي بغیر د جماعت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کړي دي صحابه کرامو د نبی علیہ السلام په زمانه کې هم کړي د غیر پر تاسو روایت او حواله در کوم ځان سره لیکل شي اجمالاً د ځان سره دغه ولیکئ نبی علیہ السلام 3 شپې با جماعت تراویح کړي وي به د فرضیت د یری با جماعت سلسله ترک کړي و لیکن انفرادی طور باندې او په متفرق جماعتونو او د متفرق جماعتونو په صورت کې دا سلسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې جاری و ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کان الناس یصلون فی المسجد کان الناس یصلون فی المسجد فی رمضان اوزاعا پزا سر اوزان یعنی صحابه کرامو د ډلو په صورت کې جدا جدا ګروپونو په صورت کې په مسجد کې به منځ کوو ابو داود جلد 195 د اوزاع معنی د متفرق جماعتونو د اوزاع معنی د متفرق جماعتونو حافظ ابن حجر لیکي وحاصله ان بعضهم كان يصلي منفردا وحاصله ان بعضهم كان يصلي منفردا وبعضهم يصلي جماعة وحاصله ان بعضهم حاصل خبر چې بشک بعض صحابه كان يصلي منفردا تراوی به ځان نه کولی وبعضهم يصلي جماعة بعض په جمع سره کولی یعنی د نبی علیہ السلام زمانه کې بعض صحابه قیام رمضان انفرادی کو بعض په جمع سره فتح الباری جلد 452 حضرت ثعلبہ بن مالک القرزی نمبر 2 ثعلبہ بن مالک القرزی او ابو هريره رضی اللہ عنہما فرمائی نبی علیہ السلام پر رمضان کی وشپ جمعات تراغے سخل کو د جمعات په ګډ کې سخل کو د جمعات په یو ګډ کې با جماعت منځ کو
د جماعت په یو ګټ کې به جماعت مونځ کوو. نبی علیہ السلام تپوس وکړو دا څه دي؟ نو هغوی جواب ورکړو څه خلکو ته زیات قرآن یاد نه دی، د دې وجې نه هغوی ابی ابن کعب په اقتدا کې قرآن اوري. د دې وجې نه هغوی د ابی ابن کعب رضی الله عنه په اقتدا کې قرآن اوري. نبی علیہ السلام فرمایل قد احسنوا، نبی علیہ السلام فرمایل قد احسنوا، یا یو فرمایل قد اصابوا، ولم یکره ذلک لهم، ولم یکره ذلک لهم. نبی علیہ السلام دا بد ونه ګڼل. معرفت السنن والآثار د بیهقی، معرفت السنن والآثار د بیهقی جلد 439. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې د نبی علیہ السلام با جماعت سلی پرخو ترکولو نرستا، د ترکولو باوجود د نبی علیہ السلام با جماعت سلسله د ترکولو باوجود قیام رمضان جاری وو، او صحابه کرامو په مختلفو جماعتونو سره هغه ادا کول. نبی علیہ السلام ته علم و بیم دا بد ونه ګڼل. نو تقریر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د سنت کېدو دلیل دی. نمبر 2 د خلفای راشدینو په دور کې دغه تراوی مستقل و جماعت ادا کړي. دا هم د دې د سنت کېدو دلیل دی. مذاهب اربعه د دې په سنتیت باندې متفق دي. سورلس سوکاله تعامل هم په دې په سنتیت باندې را روان دی. په دې باب کې حدیث هم نسته ان الله فرض صيام رمضان علیکم، ان الله فرض صيام رمضان علیکم وسننت لكم قیامه. الله پتا سو د رمضان روزه پرس کړي، ما ستاسو د پر دې قیام سنت ګرځول. نسائی جلد 1 صفحه نمبر 308. تراوی په اجماع د صحابه، په اجماع د ائمه اهل سنت سنت مؤکده دي. ومنکرها مبتدع ضال مردود الشهادة، ومنکرها مبتدع ضال مردود الشهادة. جامع الرموز جلد 1 صفحه 95. جامع الرموز جلد 1 صفحه 95. د خلفای راشدینو د مواظبت د وجه هم دا سنت دي. دا وشو مولا صاحب، دا خو زیاتي بحث په دې به زما درې کلیپونه ضرور واورئ مولا صاحب، ټیک شو؟ په هغې کې ما دغه د ټولو اشکالاتو اعتراضاتو جوابات اوس تاسو وصل بحث ته راشي. تراویح دې باب کې د مدعي اولنی تعریف تاسو ګورئ مولا صاحب. دې کې مدعي څوک دی، مدعی څوک دی؟ المدعي من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او التنبیه. 20 سنت دي، د دې دا سنت ثابتولو ذمہ داری موږ مقلدین احناف په سر اخلو، 4 مذاهب، او 8 رکعات سنت دي. د دې په سنت ثابتولو ذمہ داری غیر مقلدین په سر اغستو ذمہ داری اخلي.
نو په 20 په سنتیت کې موږ مدعی هغوی مدعا علی او د 8 رکعاتو په سنتیت کې هغوی مدعی او مونږه مدعا علی. نمبر 2 المدعی ما یثبت امرا زائدا، امر زائد چې 20 رکعات سنتیت دی مونږ هم ثابتو، امر زائد چې 8 رکعات سنتیت دی هغوی ثابتای. نمبر 3 المدعی ما یخالف الظاهر، خلاف الاصل دعوه د هغوی در ټول مسلمانانو په خلاف. نمبر 4 المدعی من اذا ترکت ترک، مونږ 20 رکعات سنتیت داو پرېږدو جګړه نه ختمي، هغوی که د 8 رکعاتو سنتیت داو پرېږدي بیا جګړه نه ختمي، ورته 20 پر اثر، نو هر فریق مدعی هم شو او مدعا علیه هم شو. دې باب کې مناسب چې کلم ستاسو بحث راشي د دې حضراتو سره. اول نمبر چې دیو تاسو ته داوی ږدي اجمالا دومره خبره به وکړي 8 رکعات ثابت دي، 8 رکعات. نو اول تنقیب ته وکړي څه شی 8 رکعات ثابت دي؟ تهجد کا تراویح، تراویح کا تهجد. نو دیو به تاسو ته وایي چې مونږ تراویح او تهجد یو شی ګڼو، مونږ تراویح او تهجد یو شی ګڼو. تاسو به خیال ساتئ دلته به تاسو به وایي تراویح، هغوی به وایي تهجد. نو دلته به یو بل بحث ته ضرورت پېښېږي، په تاسو به اصولو کې دا طی کوي. ورته مولوي صاحب عنوانات به دوه کړو، موضوعګانې به دوه کېدو، موضوعګانې به څه وکړو مولانا صاحب؟ دوه به کېدو. یو موضوع به کېږدو چې تراویح تهجد یو څیز دی که جدا جدا. زمونږ دعوه داره چې تراویح او تهجد جدا جدا څیزونه دي، تراویح او تهجد. ستاسو دعوه داره چې یو یو څیز دی، لاول به 1.5 غنټه 2 غنټې یا 1 غنټه بحث په دې وکړو، بیا به په تعداد وکړو. ټیک شو مولایانو؟ په دې باندې به زه نن ستاسو اډمین ته ویم، ګروپ ته به درته په دې یو کتاب راولېږي د مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتو تراویح اور تهجد میں فرق پری 56 دلائل په فرق باندې پیش کړي دي زبردست. هغوی د دلایل خو څه شته دی نه، چې کوم حوالې پیش کړي د هغې جوابات یې کړي مناسب. خبره هم ذهن کې راغله. اول عنوان به څه کېږدئ چې دواړه یو شیز دی که جدا ویل، اول بحث به مونږ په دې وکړو، بیا په 2 نمبر په هغې وکړو. نو دی به دې ته تیار نه انشاءالله، ځکه دلیل ورسره شته دی نه. نو که بحث ته به نه تیارېږي ورته بیا دجل نه کار مه اخله، دواړه مه یو ځای کوه. دویمه تنقیب وکړي ثبوت حکم شرعي نه دی. تاسو ته په ربلینو کې تفصیلا دا بحث تللی، ثبوت حکم شرعي نه دی، حکم شرعي ولګوه، سنت دي واجب دي څه دي دغه ولګوه. دریم نمبر تنقیب وکړي د چا سنت دی؟ د نبي علیه السلام که د ابوبکر که د عمر که د عثمان رضی الله عنه وضاحت وکړه. څلورمه تنقیب وکړي په رمضان مبارک کې سنت دي که بغیر رمضان کې سنت دي؟ تصریح وکړه، ورته یې ولیکلته. پنځم نمبر با جماعت سنت دی که یوازې سنت دی؟ تصریح وکړه. شپږم نمبر په جماعت کې سنت دی که په ګور کې؟ اووم نمبر د شپې په اوله حصه کې که په اخره حصه کې؟ دا چې تاسو په تنقیحات وکړئ مناسب، په خپله به تراویح او تهجد کې فرق هم واضح شي. اتم نمبر څوک چې د 8 رکعاتو د سنتیت قایل نه وي د هغې حکم څه دی؟ نهم نمبر د 20 رکعاته تراویح حکم څه دی؟ نو په کتابونو کې 20 رکعات ته بدعت لیکلی دی، خو چې کله ستاسو سره مخامخ شي نو بیا به وایي چې 20 رکعات 8 رکعات سنت دي او 20 رکعات مستحب دي. 20 رکعات نو ورته اوس د دعوې دوه شوې. داسې دلیل به راوړي چې 8 رکعات نبي اسلام همیشه کړي دي او دا 20 رکعات یې کله کړي دي کله یې پرېښي دي. نو بیا به څنګه راوړي دغسې دی؟ لږ ستاسو دواړه تحو کې تضاد شو. لسم نمبر څوک چې 20 رکعات ته بدعت وایي یا 20 رکعات تراویح ته راوړي څه حکم دی؟ دا 10 تنقیحات به وکړي. ټیک شو مولایانو؟ څو تنقیحات شو؟ یاد به انشاءالله په دا ریکارډینګ کې شته به یې ولګوه. په مخکې راشئ تاسو صفحه نمبر 59 باندې مناسب داود غیر مقلد پیدام کړله. وایه مولا د رمضان مبارک په میاشت کې 8 رکعاته تراویح د نبي علیه السلام سنت دي. څوک چې د دې نه په پوه سره انکار کوي ګمراه دی. موږ ته په یو مناظر کې دغسې لیکلي. نمبر 2 20 رکعاته تراویح مستحب دي، بعضو بدعت لیکلي بعضې مستحب. جواب داود اهل سنت والجماعت 8 رکعاتو ته د رمضان مبارک په میاشت کې تراویح ویل یا سنت ویل دا د لغت نم خلاف دی او د شریعت نم خلاف ده، بلکې د رمضان مبارک په میاشت کې نماز خودن نمانځنه وروسته
او د وده کېدو نه مخکې اته رکعته تراویح نه نبي علیه السلام کړی دي نه صحابو نه تابعینو چلنج زموږ غیر مقلدانو چې موږ لکه ما ته وګورئ چلنج دی ټولو ته ورته یو حدیث دغسې وښایي صحیح نه ضعیف دي ضعیف نه موضوعي دي وي خو په دې شرط چې مخکې کتابونه ما نقل کړی ځان نه منه جوړوئ صحیح دي نه ضعیف دي ضعیف دي نه موضوعي دي خو په دې شرط چې مخکې کتابونه نقل کړی ځان نه منه پیش کوئ که مرفوع نه وي موقوف دي موقوف نه وي مقطوع دي لکه رتبه تابع قول فعل تقریر وښایه چې درې الفاظ یې پکې لفظ د رمضان لفظ د اتو رکعاتو لفظ د تراویح څوم الفاظ پکې وي نمبر 1 لفظ د رمضان نمبر 2 لفظ د اتو رکعاتو نمبر 3 لفظ د صحیح نه ضعیف ضعیف نه موضوعي الکه مرفوع نه موقوف موقوف نه مقطوع وخیزه او چې دا درې الفاظ ورته دغسې یو روایت وکړه چې دا درې الفاظ پکې د رمضان مبارک ذکر هم پکې د اتو رکعاتو ذکر هم پکې او د تراویح ذکر هم په لفظ هم پکې ورته 0 میټر یو هلیکاپټر او 50 लाख ډالر نه قدینا کې زموږ نواله بلا ځوانو دې خو در کو لکه ډالر یې خو خېری مونږه څو وخت یو پوسټر په دې چاپ کړو نو دی یو مولای ما ته ټلیفون وکړو ما ته چې دا 50 लाख ډالر او دا یو هلیکاپټر به د کوم ځای نه ورکوي ما ورته ویله دا زموږ د ټولو مقلدینو مسله ده ته ثابت کړه نو دومره اساني به پیدا کړي 20 رکعات خو ګران کاري 12 برته کم کې ما ورته مړه مونږ ټول چې درله 2 روپۍ چانده مو کو یو څه کې 2 هلیکاپټر به درته والو ان شاء الله ما ورته ویل طالب کې یو بل پیکیج هم ستا تیل به مونږ اړچو ان شاء الله درته ما ته وای والا داسې ګپ شپ دی مونږ هغه کې نوجوانانو طرف نه ته پوسټر چاپ کړم ما ورته ګوره ما درته پوسټر چاپ کړی چیلنج مې درکړی ته وایي ګپ شپ دی زه ته یو پوسټر چاپ کړه ته پکې 50,000 روپۍ اعلان وکړه په 20 رکعات دغه مطالبه ما نه وکړه زه درته لفظ د رمضان هم ښیم د 20 رکعات هم ښیم او د تراویح هم ښیم یو لفظ درته بل هم ښیم 3 رکعات وتر هم درته پکې ښیم ستا ته یو رکعت وتر کې ته ورسره غم نشي ښودی که یو مطالبه در سره بل هم زیاته کړم چې یو رکعت وتر هم پکې نو نه خدا شته نشي ښودی نو ما ورته ویل زه ته یو پوسټر چاپ کړه پوسټر خرچه زه در کوم خو ذمه دار تنظیم طرف نه چاپ کړه ما ورته ویل زه په عدالت ته راولم زه پسې لاک لګوم اغوستانه د 50,000 اخلم دنیا ته ورښیم چې مونږ په حق یو دا په باطله باندې دي دلته یو کس دی امي الګ دی اختر تیر شو زموږ پوسټر چاپ شو ډېر لوی بدحال و نو هغه وخت کې د دې زور هم وغوښته بشر اوس الحمدلله زور یې مات دی نو دې څیزونو ضرورت هم نشته نو د اختر نه وروسته ما ته وایي چې زه یې ودرولم وایي ما ته وایي چې دا ستاسو د پلان کې چې دا چیلنج ورکړی دی چې یو هلیکاپټر او 50 लाख ډالر دا به کوم ځای نه ورکوي وایي ما ورته ویل چې زه هغه ته وباسه دا زما موټر دی 15-16 लाख روپو دا موټر دی چابي دا زه دا ته په دې ځای کې ته داسې روایت وکړه چې دا 3 الفاظ پکې دا زما موټر والا نو بس وایي د ټولو خلکو به مخکې په بوهت الذي کفر بس دا غزې نه خپې ویستلې غریبانو سره اوس شته دی نه که نه نو بس دا حالات وي نو زمونږ سره شته دی که تاسو کې څوک په یو موټر هم ورکوئ مونږ یې درته ښایو نو دې غریبانو سره خو شته دی نو بس دا حالت وي ښه مولا صاحب داود اهلسنت والجماعت ته تاسو راشئ بیا دیو په جواب کې یو پوسټر چاپ کړی و مونږ یې د علمای احناف نه ښایو مونږ ورته ویل چلو داسې یو روایت د امام منیفه نه وښایه امام محمد نه وخیر امام ابو یوسف نه وخیر رحمهم الله تک رچاش تفردات پیش کړي نو خو موږ خدای مقلدین نه یو نه مجتهدین دیو نه موږ دا وی تقلید کړي داود اهل سنت والجماعت د رمضان مبارک په میاشت کې تراویح عمل نماز خوتن نماز نه وروسته د وې کېدو نه مخکې د نبی علیه السلام او خلفای راشدینو او د صحابه کرامو تابعینو 1500 کاله د مسلمانانو تعامل نه ثابت دي پس دغه 10 رکعات تراویح سنت مؤکده دي تفصیل او وضاحت مونږ په جواب داوا کې ویل چې 7 رکعات تراویح ویل د لغت او شریعت دواړو نه خلاف دي دغه تفصیل لري چې تراویح جمع د ترویحتون ده او ترویح غارم ته ویل کې چې هغه د 4 رکعاتونو پس کول شي او د جمع اقل کم از کم مقدار غدري دي نو 3 ترویح 12 رکعات راځي الکه تراویح جمع د ترویحتون د ترویح 4 رکعات ته ویل کېږي سو ته د تراویح کم از کم مقدار سو دی
درې د تراویح کم از د جمع اقل مقدار څو دی؟ درې. د جمع اقل مقدار کم از کم درې. نو 3 4 12. د 12 نه کمو تر سره تراویح نه ویل کېږي. د 12 نه کمو تر سره تراویح نه ویل کېږي. وایي مولس 12 رکعات یعنی 12 رکعاتو نه کته تراویح وایي د لغت په اعتبار سره باطل او مردود خبره ده. صحیح د موجود دي التراویح جمع ترویحة وهي في الاصل اسم للجلسة مطلقا او دا په اصل کې نوم دی د مطلق ناستي. مولا غیاس الدین رامپوری لیکي التراویح بمعنی راحت و آرام. غیاس اللغات صفحه 115. رکعتونو او طویل قیام د وجه نه په منځ کې آرام او راحت محسوس کړی شو. نو د هرو څلورو رکعتونو نه وروسته مختصر وقفه تجویز کړی شو او دغه وقفې له ترویحي نوم ورکړی شو. القاموس الوحید جلد 232 منجد عمدة القاری بحر الرائد. اصطلاحي او شرعي مفهوم د تراویح. په اصطلاح د شریعت کې تراویح د قیام رمضان دویم نوم دی او قیام رمضان د 15 صدونه په دغه عنوان سره متعارف را روان دي. اصطلاحي تعریف مولا غیاس الدین رامپوري فرمایي تراویح هغه شل رکعاتو ته ویل کېږي کوم چې د رمضان مبارک په دغه شپو کې ادا کولی شي. غیاس اللغات صفحه 115. او صاحب د منجد لیکلي تراویح وهي اسم ل20 رکعات. دا نوم دی د شل رکعاتو کوم چې د رمضان مبارک په شپو کې ادا کولی شي. منجد صفحه 200. الکه د منجد والا عیسائی دی د تم دا پته نشته چې د 20 نه کوم د تراویح هغه اسم ل20 رکعات. خلاصه دا چې د شرعي مفهوم په اعتبار سره هم تراویح اطلاق په هغه مونځ باندې کېږي کوم چې رمضان مبارک د شپو سره مخصوص دی. په باقي شپو کې نشي رسېدلی کېدی او هغې ته به د زبان نبوي صلی الله علیه وسلم سره د قیام رمضان عنوان حاصل دی. لکه کله چې دا بحث راشي دیو به انکار شروع کوي ویل د تراویح لفظ په حدیثو کې نشته دا بدعت دی. وایي د تراویح دا لفظ بدعت ته مناسب و. نو تاسو راشئ د تراویح لفظ هم درته مونږ دروښیو چې دا بدعت نه دی. حافظ ابن حجر فرمایي د قیام رمضان نوم د تراویح قیام رمضان نوم تراویح دی. دی وجنه ښودی شوی دی چې اول مجتمع علیها یعنی په دې باندې د ټولو نه اول صحابه اجماع کړې ده. فتح الباری جلد 4 صفحه 250 صفحه 314. او د غیر مقلدینو مشهور امام علامہ ابو البرکات وایي صحابہ کرام کے زمانے میں تو تراویح کا استعمال عام معلوم ہوتا ہے. حضرت عثمان و عمر والی رضی کے ادوار میں اس لفظ کا استعمال کافی ملتا ہے. فتح و برکاتیہ 54. اگر روایت کمو کې چې لفظ د تراویح راغلی دی. نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے 5 ترویحات روایت ان بالاسناء ان علی رجل امر رجل علی رضی یو کس ته حکم وکړ یصلی بالناس 5 ترویحات چې منځو کې خلکو ته 100 ترویح 20 رکعات شل رکعات. علی ابن ربیعه خلکو له جمع کوله په هغې کې راځي 5 ترویحات 5 ترویحات 5 ترویح. فیصلی بنا 20 لیلة 6 ترویح 6 ترویح به کولې مخکې به د دې وضاحت راځي. انه كان يصلي 5 ترویح د منځ کو 15 ترویح په رمضان او یوتر ب3 او وتر به کول 3 رکعات. نمبر 5 عبد الرحمن بن ابي بكر سعيد بن ابي الحسن عمران العبدي تدريب على قراءة 5 ترويحات قيام الليل 7 نمبر 8 سويد بن غفلان رحمه الله امامت له 5 ترويحات السنن الكبرى جلد 296. نمبر 9 سيد بن وهب رحمه الله فرمى قال كان عمر بن الخطاب يروحنا في رمضان منتبه ترویح کولی پر رمضان بین الترویحات قدر ما يذهب الرجل الى سلن دومره وخت به وقفه کولی چې له بس لغر ته رسیدو. توجه کوي ملازم اصل اختلاف د 20 او د 8 نه د تراویح د وجود دی. یو طرف ته د اهل سنت مسلک دی. اهل سنت وایي تهجد مستقل منځ د ټول کال سره تعلق ساتي او تراویح مستقل منځ د صرف د رمضان مبارک د میاشت سره تعلق ساتي. توجه کوي ملایانو ماته لاندې مو ګورئ ماته وګورئ. تراویح مستقل منځ د رمضان مبارک د میاشت سره تعلق ساتي او تهجد مستقل منځ د ټول کال سره تعلق ساتي. منځ کې شیعاګان دي. دویم شیعاګان دي. شیعاګانو مسلک دا دی چې تهجد ثابت دی نبی سم ټول کال کړی دي
او تراویح ته هغوی بدعتي خبیثه وایي نعوذ بالله، ځکه چې دا صحابه کرامو کولې، هغه د صحابه کرامو دشمنان دي، په منځ کې غیر مقلدین دي. تیو هم د شیعو په مسلک دی ور تقیه په صادر کې هغه څنګه غیر مقلدین وایي تراویح اته رکعات دي. تراویح څو رکعات دي؟ وایي تراویح څو رکعات دي؟ اته رکعات دي. تور نه دلیل طلب کا تا ته به تهجد والا روایت راوباسي، تا ته به تهجد والا مطلب ورته وایي چې ستا دا وخدار چې تراویح اته رکعات دي، ته چې کوم دلیل پیش کړي دي چې تهجد ذکر دی، نو هغه تا ته څه وایي مونږ تراویح او تهجد یو شی ګڼو، مونږ تراویح او تهجد. تاسو ګورئ یو کس راغی تاسو ته وایي د ماسخوتن لمونځ 4 رکعات نه دی بلکې 2 رکعات دی، د ماسخوتن لمونځ 4 رکعات نه دی بلکې ته ورته دلیل در سره سره حدیث راوړو، کتاب یې کولو راشه د 2 رکعاتو ذکر راغلی. مفتی ارجمن صاحب ته کتاب واغستو تراکه چې وې کته ویل کې بدی کې ور 2 رکعاتو ذکر راغلی دی، خدا غره سحر مونږ دی کنه ستا داوت درج مستن مون 4 رکعات پرز نه رسودي 2 رکعات لري کوم دلیل چې پیش کړي، نو پدې کې د سحر د مون ذکر دی مستن مون ذکر پکې نشته دی، نو دې ته سوي و یره مونږ ماسوتن او سحر مون یو شی غنو جدا جدا نه غنو، نو در مستن مون د انکار وکړو کنه وکړو کنه اند قردی مثال لوي مونږ تراویح تهجد یو شی غنو، تراویح د وجود نه انکار وکړو کنه، ښکارې انکار ولې نه کوي ځکه سنیان به په خپل جماعتونو کې نه پرېږدي، تاسو شیګانو په مسلک کې لکه څنګه چې د مونیری مذهب په تراویح سره شته ده نه ځان نه قصه ده هلکه په قصه پوه نه شوي خرازی مخې ته تراویح تهجد کې پر صف نمبر مخکې لاړ شي 65 کې مناسب پدې تاسو ته ما د رسالې حواله درکړه، هغه اوس نوې څو کاله وشو لیکل شوي دي، تاسو ته به ګروپ ته درولېږو. دلته یو څو دلایل مونږ وایو چې تراویح او تهجد جدا جدا څیز دی، یو څیز نه دی. نمبر 1 تهجد ثابت دی د قرآن نه، یعنی د تهجد د مشروعیت په قرآن سره شوی دی، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، او د تراویح مشروعیت په حدیث سره شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم شهر كتب الله علیکم صيامه وسننت لكم قیامه، ابن ماجه سو وزن. نو ګوره د تراویح د مشروعیت ځای حدیث شو او د تهجد د مشروعیت ځای قرآن شو، نو چې د دواړو د مشروعیت ځایونه جدا جدا دي نو یو شی د کوم طرف شو. او نمبر 2 الکه تهجد د تراویح مون نبی سند فرضیت د یری پرې خورج پرز نشي، او تهجد یو ځل پرس پاتې شو بیا فرضیت منسوخ شو، دا غیر فرضیت دوباره یره نه و. د شپې بانګي اوازونه واورېد بخاري جې لیک سبې صوبون او ردی برکس تراوی نبی سم خلفای راشدون نور صحابه تابعین او تبع تابعین همیشه شپې په اوله یې سګي کړی دي. شر ترمذی ابو طیب سندی جلدو سے نو چې دواړو مسنون اوقات جدا جدا دي نو دواړه یو شان څنګه شو؟ جماعت کثیره سره دا کړو، لیکن تهجد همیشه نبی سم یوازې کول. ها که څوک باز خود شامل شو هغه به منع کوو نه. لکه تهجد کار څومره تکې نه بل لیکه نه ګوړه زیاته و خوږوالی ورازي 4 کې شپږ کې اته کې، او د تراویح مونځ زمونږ په نسبت باندې 20 رکعات دی، هغوی په نسبت باندې نو ګوره د تهجد تعداد مقرر نه دی او د تراویح تعداد مقرر دی، نو بیا دواړه یو شی څنګه شو؟ عمر رضی الله عنه په دوره و چې کله راغی
پته ورته لګېدلې و خلک ستړي تراویح وکړي تهجد کې پاتې کېږي نو بیان یې وکړو والتي هغه مونځ تنامون عنها چې تاسو وده کېږئ د هغې نه د تهجد مونځ افضل غوره دی من التي د هغه مونځ نه تقومون چې تاسو یې کوئ یعنې تراویح مونځ نو تهجد مه قضا کوئ تهجد هم کوئ تداعي کېږي هلکه په دې ټایم به مونږ تراویح کوو خلکو ته اطلاع وکړي اعلان وکړو په تهجدو کې دا جایز نه ده نبی علیہ السلام زمانه کې یو ځل میاشت په نظر رانغله نو فارادوا الله يصوموا الله يقوموا اراده وکړه نبی علیہ السلام او صحابو چې روزه ونه نیسي او قیام ونه کړي اچانک د وارې ورنه یو عربي د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او د میاشت لیدو ګواهي ورله او نبی علیہ السلام په حکم باندې بلان اعلان وکړ ای یصوموا و ای یقوموا چې تاسو روزه مو نیسئ او قیام هم وکړئ دارقطني جلد 259 قیام رمضان هم د هلال رمضان سره مشروط دی او د دې برعکس د تهجد تعلق صرف د رمضان سره نه دی بلکې هغه پوره کال مشروط دی تراویح کیفیت د فریقینو په نسبت باندې متعین دی یعنی 2 رکعات ادا کول او دا د دې مستقل او تهجد نه جدا مونږ کېدو دلیل دی لوستی حدیث ساری مقدمه فضل الباری صفحه 686 ګوره د غیر مکلف دلایل څه دي په دې باندې هیڅ دلایل نشته صرف 2 اعتراضات دي بس د دې دلایل برعکس د غوي سره څه دلیل نشته صرف 2 اعتراضات دي تاسو ګورئ ورته اعتراض غیر مقلدین نظرات وایي تراویح او تهجد یو سیز دی په دې باندې یو دلیل لاله چې امام بخاری رحم الله د عائشه رضی الله تعالی عنها په قیام حدیث په قیام رمضان د قیام رمضان په باب کې ذکر کړی دی نو ګویا رد پنځ تهجد او تراویح یو سیز دی جواب دا خو امام بخاری تقلید شو الګه د امام بخاری د باب نه دی استدلال کوي کنه چلته هم دا حدیث راوړل تیم قیام رمضان کې قیام نو دا خو امام بخاری د باب نه استدلال شو دا خو دغه تقلید شو ترجمه الباب خو دغه فقه د اجتهاد دی دویم که خامخا په باب پسې امام بخاری زی په بابونه لګولې ته به ولې مخالفت کی دریم نمبرو جواب نمبر 2 کریم صفحه نمبر 59 باندې کړه امام بخاری ابواب دلیل جوړیږي نو به تاسو رشل زین زیات د امام بخاری د ابوابونه انکار کوي مثلا د مصافحه په باب کې طلاق وغیرہ نمبر 3 امام بخاری د حدیث د تهجد په باب کې هم ذکر کړی دی او د قیام رمضان په باب کې هم ذکر کړی دی او دا ردی خبرې صریح دلیل چې امام بخاری رمضان او غیر رمضان دواړو کې د تهجد باندې عمل کوي په چا باندې عمل کوي یې نمبر 4 د امام بخاری مقصد دا دی چې اشاره کوي د خبر چې رمضان مبارک په میاشت کې صرف په تراویح باندې اکتفا نه کول پکار بلکې تهجد هم کول پکار دی ځکه چې نبی اسلام د رمضان په میاشت کې هم تهجد کړی دی په دې باندې امام بخاری خپل عمل لوی قرینو دلیل کما مر تفصیلا نو علامه کشمیری صاحب تهجد او تراویح ته یو منځ ویل دی نو الکه جواب دار ده اول خو مونږ د امام کشمیری خبر استره پر هیڅ دلیل نه جوړیږي ځکه دلیل الزامی هم نه جوړیږي ځکه مونږ د امام منفر مولا تقلید کوو د امام کشمیری تقلید نه کوو غزان له مقلد سره دی او دا اتو رکعات قائلینو ته مبتدعين وای کشمیری فرمایي د عمر باونه هیڅ کم د شل رکعاتو د کوم تراویح ویلو ولا نشته او دغه د جمهور صحابه عمل دی امام کشمیری مولا دیم ځای فرمایي علما د حضرت عمر رضی الله عنه شل رکعات تراویح په ثبوت باندې اتفاق کړی په څو چې په تور رکعات باندې اتفاق کوي نو دې سوال اعظم کټ شو او دې ته بدعت وایي نو ډېر خپل انجام سوچ امام محمد بن الحسن الشیبانی حدیث د عائشه رضی الله عنها د قیام رمضان په باب کې ذکر کړی دی معلومیږي چې امام محمد هم د حدیث د عائشه رضی الله عنها په قیام رمضان باندې محموله تراویح تهجد یو شی ګڼي جواب نمبر 1 دا خبره سراسر غلطه را
ځکه چې امام محمد د امام اعظم مقلد او فقهن په مجتهد فی المذهب دی په بعضو مسایلو کې د امام اعظم سره اختلاف کړی دی او هغه د فقه حنفي په اکثرو کتابونو کې مذکور دي لیکن په دې مسله کې د امام اعظم سره هیڅ اختلاف نه دی کړی په فقه حنفي په یو کتاب کې نه دی ذکر او د دې خبره ښکاره دلیل دی چې دې په مسله کې د امام اعظم سره متفق دی حالانکه امام اعظم 20 رکعات تراویح په مستقل حیثیت سره سنت نبی صلی الله علیه وسلم ګڼي جواب نمبر 2 امام محمد رحمه الله په خپل موطأ کې صلات الليل قیام رمضان دا دوه جدا جدا بابونه قائم کړي دي چې د دینه صفا معلومه چې امام محمد دواړه منځونه لري جدا جدا تسلیمي نمبر 3 امام محمد د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د 11 رکعات والا دوه روایتونه نقل کړي دي یو د صلات الليل په باب کې د عروه ابن زبیر نه او دویم د قیام رمضان په باب کې ابو سلمہ نه دینه خیار معلومه چې امام محمد 11 رکعاتونه لري په رمضان او غیر رمضان کې د تهجد لپاره مني الکه وی علامه ابن الهمام هم لیکلی دي نو علامه ابن الهمام د تفردات د چاراخ لیغه پیش کې د دلیل نه جوړیږي ستاره پاره راځي دلایل تعالی سنت والجماعت دلایل الکه په د مقدمه پوه شوي مولایانو په مقدمه پوه شوي یخه کې ودې شوی غنه کنه تاسو وایئ چې 20 رکعات تراویح نم تنگ یو دلتی هم تنگ کړو څنګه اوس خو به د منیر شاکر او د وابیانو د قصته کوو کنه کړي هم دی بیګا کنه رښتیا وایي ها چې دا 20 رکعات وکړي یقین وکړه د جماعت روټۍ اعظم شي د 20 نه په کومو نازمېږي خیال هم کړی کنه تاسو به تیز قاری ګورئ چې بس کرتی وباسي زر زر مکه وای مناسب د ګناه ده خان دغه سیمونز اسمانونو طرف ته ځي د اسمان دروازې ورته نه کولوي دا رسخه چرړۍ په شکل کې راځي دا د منځګزاره مخ په وشته کې خیرې ورته کوي والله دې څه تبا که څنګه چې زه تبا کړم تاسو مسافر یې کنه ارزمن مور چې پتا فنش درې کړه دی وایي چې هغه به غټ هندوی چې هغه تراویح هم نه کوي موږ سره منیر شاکر ملګري خو نه یو په روز کې په دا روزي کې د په کور کې یو مزدور کار کوو د منیر شاکر هغه به انټرویو ورکړی و موږ ځان سره محفوظ کړی و هغه وایي ما نه تپوس وکړ ته روزي کې به زه ما ته زه بوزه یم په خپل کور کې به راته چې روټۍ پراټې پخې کړې ماله به د ورځې راوړل شو ابل وی امام ته چې مفتي صاحب تاسو چې تراویح وایي نو تاسو په خپلم کوئ کنه وای ما ته وی چې دا ضروري نه چې د خامخا منځونه او تراویح وکړي په دا کلي کې ګرځه داسې غریبان خلک د هغوی سره مرسته او کومک کوه دی په ځای باندې دا خالص هغه د یهودو ذهن دی مرسته هم کوه په یو عبادت سره خو بل عبادت نه ماف کېږي خو هر یو په خپل خپل ځای باندې کړي مناسب دی نه پس راځو دلایلو ته ستا هلکه لیسټونه چې تاسو حاصل کوئ په دې کې موږ 100 دلایل په مناظرې دپاره تیار کړي 19 دلایل صرف موږ مرفوع نقل کړي دلته صرف موږ 2 نقل کړي دي هلته موږ 19 احادیث صرف مرفوع راوړي دي څه بیا د خلفای راشدین نه ترتیبوار بیا د صحابو نه بیا د 100 روایات هلته مناظرې لیسټونه کې موږ تیار کړي دلته صرف بس برکت دپاره وایي چې تاسو دلایل مخې ته راشي نور 100 دلایل په لیسټونو کې به درته زموږ نه میلاو شي مناظرانه انداز کې انشاءالله هغه تاسو لیسټونه ضرور بیا حاصل کړئ ښه هغه د پروټسټیټ کې که چا سره دغه نه وي خیر بس طریقه برته وکړي تاسو ته به درکړي هغه ضرور حاصل کړئ مناظرې لیسټونه پکې د تراویح په لیسټونو کې موږ تفصیلا 100 دلایل هلته پیش کړي دي ټیک شو با حواله راځئ دلته مناسب دلایل د اهلسنت والجماعت دلیل اول عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان او چې منځ وکاو په رمضان مبارک 20 رکعات 20 رکعات والوتر وتر مصنف د ابن ابي شیبه جلد 525 رقم الحدیث 7774 نمبر 2 عن جابر رضی اللہ عنہ جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم روتلو ذات ليلة وشفى في رمضان فرمضان فصلى بالناس 24 ركعة
نو منځ یې وکړو خلکو ته 24 رکعتا 24 رکعتا و اوتر بثلاث او وتر یې وکړه 3 رکعتا. تاریخ جرجان له ابي قاسم حمزه بن یوسف السامی 175 بیروت کې 317. الکه په دې باب کې مونږ دلته ولس مرفوع روایت نقل کړي څومره دلته صرف 2 نقل لبه تاسو هغه ته رجوع وکړي. اعتراض دا دواړه روایت سندن ضعیف دي. جواب کم حدیث لره چې امت قبول کړي نه تلقی امت بالقبول شرف ورته حاصل شي یا باغی باندې ریوي مسلې ادا کې د بنیاد کې دغه حدیث د صحیح بلکې متواتر درجه کې ګرځي او د غیر سند نباس کول محدثینو د اصولونو جهالت دی. امام سیوطی سے فرمایي يحكم للحديث بالصحه حکم بلغول حدیث نصیحت یعنی صحیح ورته ویل دا تلقى الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد اگر خلک قبول کی اگر چیرې صحیح سند نه تدریب ورای سو واسه الکه دا تراوی احادیث سلور واړه ائمه صحابه کرام پوره امت قبول کړي دي. چا قبول کړي دي؟ دغه روایتونو استدلال بالکل صحیح دی. وای مولا علامه سخاوي مولا فرمایي وکذا اذا تلقت الامه ضعيفه بالقبول يعمل به صحیح کس صحیح پشان نسی حتی انه ينزل منزله الترديج در په حدیث د منزله متواتر ګرځي. لما تلقت الامه بالقبول صالت بمنزله المشهور. فوائد في علوم الحديث المقدس دي روايات شرعت ولا روايات فهذا وكمان بالكل هم دی او عمل به هم کړی دی. عرب عجم سلف خلف متقدمین متقدم ټول عمل لري موافق حتی چې صحابه کرام نو وغله تر 57 پورې هیڅ چا اختلاف نه دی کړی. نمبر 2 اجماع الاسلام قوي الاجماع اقوى من الاسناد فكما خرج اجماع شيء غريب باب روايتنا كباب نبي يعني كما ضيف الروايات چې اجماع امت اي حاصل شي نو هغه حدیث صحیح مطلب حاصل وي او دا غیر سره دا بحث کول حضور او عباس امام شاول الله مولا فرمایي كل حديث اجماع السلف على قبولي هر هغه حدیث چې اجماع کړي سلف په قبولیت تغیر تواترت اهلیت روت یا راویان تواتر حتی رسل فلا حاجتان الباسین عدالت رواتي وما دا ذلك يبسون عدالت روات اچر دین علاوی په غیر واس کیږي. الاجماع اقوى من الاسناد يحتاج ليس باستقامه وذاك خارج الشبكه تابعه عن الاجماع حديث الاجماع رواه الاشاره في الفرج. دائما مجتهدين روايات استدلال قول داخل صحه دليل يعني كل روايه نجي اي مجتهدين استدلال صحيح بهذا داخل اسناد نفاس قول حضور ذاته عظيم. فقيه محدث شیخ زاهد بن حسن الکوثری فرمای واحتجاج الائمه بحديث نو احتجاج د امامانو دی حدیث تصحیح له منو الکه مجتهد دی حدیث نه استدلال کو دا راغه د طرف نه دی حدیث تصحیح جدا صحیح دی. مقالات او روایت له راوی ونه سبب والا ایمو استدلال کړي بلکې صحابه او خلفای راشدین په دې باندې د عمل بنیاد کړي. خلاصه د دوړو روایت نه زموږ استدلال له صحت سند په بنیاد باندې نه دی بلکې تلقی امت بالقبول په بنیاد دی اور د مذکور اصول په بنیاد دی. بغیر مخلوق علمي غیرت په دې لاین سره تر دوی مناسب ګوره د حدیث زمونږ د پاره ضعیف دي ضرورت او بګي اوراوي کې معمولی زو پر راغلی خلفای راشدین او صحابه د پاره ضعیف نه کنا هغه خو رسول الله کا د بنیاد په دې حدیث باندې خو ان عمر بن الخطاب بشک عمر رضی امره حکم کرت ای يصلي بالليل في رمضان دا چې مونږ کې خلکو د شپې په رمضان کې فقال ان الناس يصومون النهار خلق د ورځې روزو نه ولا يسرون يقرؤ لیکن په خطر کې سره قرات نشي کولای فلو قرات عليهم کتا دي خلکو ته قرات کولای قران دی ورته تراویح کې اورول نو خبره بالليل فقال يا امير المؤمنين دی ورته المؤمن هذا شيء لم يكن دا د څه د جمع کې نه دی شوی با جماعت ټول خلک په امام په نه دی راجمع شوی. فقال عمر ذو قد علمت ما تبتر ولكن واصل لیکن دا خکار دی فصلى بهم 20 نو ابي ابن كعب بدیو ته سور رکعات کولا شل رکعات به کولا. ګوره عمر فاروق حکم هم د 20 کړه او صحابه کرام راجمع شوی په 20 باندې و. دلیل نمبر 4 حضرت سعید بن یزید رحمه الله فرمایي موږ په قرآن د عمر رضی الله عنه شب رکعات تراویح کول او قاعده په هر رکعت کې سل آیاتونه لوستل سنن کبرا چې 246 دلیل نمبر 5 عن محمد بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب 20 ركعه عمر زمانه کې موږ شل رکعات کول او وتر بم کول معرفت السنن والاثار د بیقی جل 442.
دليل نمبر 6 عن مالك بن انس عن یزید ابن خصیب عن صاحب ابن یزید انها 20 رکعت دا تراوی 20 رکعت دی د دې روایت سند بیانیه بخاری جلد 1312 کې موجود دی مناسب غیر مقلدین موږ ته یو سند سنو دا ټول سندونه صحیح دي مناسب ور دې سند بخاری کې راوړل د بخاری په صحت باندې په اجماع ده مناسب دليل نمبر 7 عن داوود بن قيس عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد قال كان عمر رضي الله عنه عمر زو مخلوق ته وې ابن کعب ته مداري په جمع کړه 21 په کس رکعات باندې وو مصنف عبد الرزاق بن جابر بن سوسان علامه ابن عبد البر مولا فرمای الذين يوم بكر او شذ ركعات تراويح ګور مولا سبدا دراوی خیال له توجه وکي د ویتر مسله راځي کنه بیا خو بل ځکه به شاید مونږ نه وای خودم رئیس مالن تفصیلیات کوي توجه وکي توجه شته ګورې مولاس نور خو به تاسو کتابونه لوستي خو طریقه کار مونږ نه زده مونږ نه بغیر نشه شل کولای مولاس هغه یو سړی مزدوري لته و شپږ میاشتې تیرې کړې په کراچۍ کې چې واپس راغی ښځې ته بس خبره غوسه شو وایي موږ درله مزدوریانې کوو شپږ میاشتې مزدوري مې وکړله او ته بیا هم دا کار کې یعنې خبره نه منې یس خبره به وه نو ښځه ورته شروع شو زه خو هماسې نه یم ناست د چا مې بچي قلار کړی و چا له مې کپړې انځلي وې چا له مې لوښي انځلي هغې ورته 19 روپۍ راویستې ښځې وایي دا ګوره 19 روپۍ مې ګټلې سړي په زړه کې سوچ کوو چې ښځې 19 ګټلي او تا یوه ګټلې ده نو زره د یوه راواغېستله په دا 19 د پاسه ور واچول وایي موږ نه بغیر نشئ شل کولی نو مولا صاحب طریقه کار ورته موږ وښایو مطالعه پې تاسو به کړې یا یې وکئ بیا ګورئ مولا صاحب د تراویحو مختلف تعداد راځي یوم راځي دریم راځي پنځم راځي اووم راځي حدیثو کې ټول شته دی مولا صاحب اصل تفصیل دا دی دوه درې مقدمې یادې وساتئ اول نمبر په ابتدا د اسلام کې ویتر دا نفل و د دې وجوب نه و راغلی په ابتدا د اسلام کې ویتر څه و نفل مقدمه یاده شوله نمبر 2 په ابتدا د اسلام کې د صلات بوتیرا یو رکعتیز مونږ نه منع او لکه په ابتدا د اسلام کې د صلات بوتیرا یو رکعتیز مونږ نه منع امام طحاوی شریف کې حدیث نقل کړي وروسته بیا یو رکعتیز مونږ صلات بوتیرا نه منع راغله په ابتدا د اسلام کې وتر څه حیثیت لرو نفل او د صلات بوتیرا نه منع نه راغلی نو نفل خو بیا که ډېر کې که لږ کې ستا خوښه وه یو دي کول پنځه دي کول اووه دي کول ستا خوښه وه وروسته بیا د دې وجوب راغی الوتر حق واجب صریح روایت حدیث پکې راغلی دي واحدات پې راغلي په ترک باندې نو وروسته د دې وجوب راغی او د صلات بوتیرا نه منع هم راغله د صلات بوتیرا نه منع هم راغله نو یو رکعت خو یې درله ختم کړو هغې نه وروسته بیا تاسو ته مخکې روایت را روان دي غیر مقلدینو دلیل چې موږ وایو هغې کې به راشي ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعت نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان کې په 11 رکعتو باندې کمې زیاتې نه دی کړی په دې کې اتفاق دی چې په دې کې 3 رکعت وتر نبی علیہ السلام په رمضان غیر رمضان کې 100 رکعت وتر کړی 3 رکعت د بخاری صریح حدیث دی دې نه کمې زیاتې نه دی کړی او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سه دی بخاری شریف کې روایت هغه ما یو صحابي هم نه دی کتل چې 3 رکعتونه کم وتر کړی نو دا خو جګړه ختمه شو په مسله پوه شوئ نه شوئ په زما چې اولنی کال د پراغتو ما ته یو مولي صاحب کار وکړو د هرې چند دی حضرت مولانا سردار علي صاحب تاسو به چا څوک به پېژنئ قابل تکړه سړی دی ماشاءالله عالم د خپل مدرسې ما ته کار وکړو زما اولنی کال و در پراغت ما ته وایي چې په دې وترو مناظره وه زه هغه ورځو کې اتفاقا چېرته مصروف وم ما ته ویل مناظره ده مناظره خو دغسې اچانک جوړېږي نه ما ورته ویلی سردار علي مولي صاحب زه خو اوس فارغ نه یم لږ ورځو پورې ما ته دې الفاظو کې وایي قسم به وایي دې نه پس خو یې زه وابي کېږم د حنفیت پرېږدم ما ورته ویل ولې وایي چې کم ملا ته ټلیفون کې ټول راته باندې ویل اووه ملایان مې میلاو کړه د حنف په نومونه یې واخېسته پلانکې ټول راته باندې ویل دې مطلب دا رهي زموږ د حنفو دلایل کمزوري دي لاوله کې به وم دغسې حالت ته به د مناظرې دپاره ګرځېدې تا ته په دوربین کې هم چېرته مولا نه ویل دا میدان الحمدلله چې نن پکې باطل نشي ټینګېدی تېښتې کوي دا زموږ نوزر احناف برکت دی الحمدلله په هر میدان کې تا ته مناظرین مو
شپې ټلیفون وکم تا ته مناظرینو ټیم موجود وي الحمدلله درې بلکې اوس خو که قادیانیت انکاري حدیث غیر مقدس کومه فتنه الحمدلله زمونږ ټیم هلته موجود دي دا کمی یو علاقه و زه لاړم مشر عالم دی هلته ډېر زیات و غیر مقلد ما ورته ویل شیخ صاحب څنګه حالات دي اوس ما ته ویل الحمدلله هر څه برابر دي ما ورته ویل څنګه شیخ صاحب ویل مخکې وایي دي زمونږ خلکو په شا څوکونه نو دوی به ګبراوېده کار به یې نشو کولی اوس ورته پته ولګېده چې ټیم شته دی را رسېږي نو ما ته ویل چې د جومات په یو سر کې وابي پاسېږي بل سر کې پسې زمونږ ملګری پاسېږي نو جواب نو الحمدلله دا یر ختمه شوه خلکو سره نو خبره مې کوله څه پورې هغه مولوي صاحب بیا ما ورته صحیح ده مونږ راغلو نو دا غیر مقلد جومات کې مناظره و دوی خپل جومات ته م رانغله بیا هلته غټ جلسه وشوله دا اولنۍ دغه وه نو به هغه ورځو کې ما د فطرو باندې تفصیلي تیاری کړی مناظرې دپاره هغه مناظره بیا ونه شوله لاول کې ټول دا حالات اوس په داسې هم شته چې کوم مونږ پسې خبرې کوي زمونږ مخالفت کوي په خپلو کې څو پېرې هغوی ته د مناظرو ترتیب جوړ شو مونږ پسې رابطه وکړو مونږ ورته له حاضر یو مسلک ما ته به کله خپلو ملګرو وم ویله چې ټول عمر د مخالفت کې به ځان پې نه ګاله که ما ورته ویل عقیدې مسلک خبره ده زمونږ د ټولو شریکه ده بس دغه قصې نو دغې کې هم ملاحظه چې مخالفینو به د خپلو کې زموږ خو چې کله ورته ضرورت شو مونږ باندې غږ وکړو نو په خبره پوه شوئ تاسو د ویترو په باب کې په 3-4 منټو کې مناسب د 10 غنټو مسله زده کړه ټیک شو ښه مناسب دلیل نمبر 8 دليل نمبر 8 عن مالك بن انس عن يزيد بن رمان قال كان الناس يقومون في زمان قال كان الناس خلق يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان پر رمضان کې ب23 رکعتا 23 رکعتا درې پکې ویتر او شل تراویح وو وكان مالك سبع ركعات دليل نمبر 9 عن مالك بن انس عن يحيى بن سعيد القطان ان عمر بن الخطاب امر رجلا يصلي بهم 20 المصنف ابن ابي شيبه جرفان سبب وصول الحديث دليل نمبر 10 عبد العزيز ابن رفيع قال كان ابي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينه 20 ركعه ويدري بثلاث مصنف ابن يصلي بالناس في رمضان بالمدينه مدینه منوره کې به 20 رکعات شل رکعات تراویح او 3 رکعات وتر کولو مصنف ابن ابي شيبه جرفان سبب وصول دليل نمبر 11 عن الحسن البصري قال كان عمر جمع الناس على ابي بن كعب جمع الناس جمع کړي خلق په ابي بن كعب چې بکانه يصلي به مشنه دی ته مونږ کوو شل رکعات ابو داود جلیک سبب وصول دلیل نمبر 12 مناسب دا ابو داود جلیک سبب وصول ابو داود څه دلته راکه زمونږ چپ توجه وکړئ مله یو مولوی صاحب کتاب یې لیکلی په تراویح باندې نو د ابو داود په حوالې سره دا حدیث لیکلی و ما خواته ناست و یو چا پسې کال وکړ ورته ویل شیخ صاحب الله تاسو چې دا کوم حدیث لیکلی ابو داود په حوالې سره ابو داود کې دا نشته دی دی ورته وایي شته دی هغه ورته وایي نشته دی دواړه په جګړه دي چې کله د ټلیفون بند کو ما ورته شیخ صاحب دا حدیث تا خپله ابو داود کې کتلی دی خاموش هلکه ته کتاب هم لیکې پردیو رسالونه کتاب جوړی و لیکې چاپ کې نن سبا خدا حالت اصل لا یاد وساتئ دا ابو داود شریف موږ سره هندوستاني کم چاپ چې دی دا مارکیټ کې چې دی هدي الفاظ ته تاسو وګورئ عن الحسن روایت ده حسن ان عمر بن الخطاب چې بشک عمر رضی الله جمع الناس على ابي جمع کړي خلک په ابي يصلي لهم 20 ليله دی بخلکو ته شل شپې تراویح کولې سو شپې بیا په حاشیه کې لیکي رشا محمد عیسی کذا فی نصر علی الشیخ رکعتا 20 رکعتا کذا فی نصر علی الشیخ المولانا محمد عیسی زمونږ د ټولو سند دی د حدیثو د شاه ولی الله رحم الله په خاندان کې شیخ محمد اسحاق صاحب رحم الله څوک دی د شاه ولی الله کوم نسخه چې را نقل لو باغی کې 20 رکعتا و 20 لیلتا نو سو پکې دا په هندوستاني چاپ کې د 20 لیلتن غلطي شوې د کاتب نه الله دې ورته معافي وکړي دویم نمبر دلیل پاغي سره د حافظ ابن کثیر رحم الله کتاب دی کتاب السنن جامع المسانید والسنن توجه وکړي دا چا حافظ ابن کثیر د ابو داود په حواله سره دا حدیث نقل کړه د التسلی کله 20 رکعتن د 20 لیلتن نه دی علامه زاهبی رحم الله په سیر اعلام النبلاء کې امدا حدیث د ابو داود په حواله سره نقل کړه التدی 20 رکعتن 20 لیلتن نشته دریم نمبر دا دی سلورم عقلنم دا خبره صحیح نه ده
تراویح شل شپې کېږي که 10 شپې کېږي نو 20 رکعه لیلتن به سمانه شي خبره پوه شئ مولانو په حاشیه باندې تاسو سره د تفصیل شته مخکې زه دلیل دليل نمبر 12 عن محمد بن كعب القرظي قال كان الناس يقومون في زمان عمر في رمضان ب20 ركعة ويوترون ب3 قيام الليل 7 دليل نمبر 13 عبد الرحمن عبدالرحمن السلمی د علی بن روایت کوي و علی رضی قاریان راجم کړ فامر منهم رجل تجب نه یو کس ته حکم یصلی بالناس 20 رکعه هغه ته خلکو ته شل رکعه تراویح کوو کان وقال علی یوتر علی رضی په خپل دی ته وتر کوله دی علیم ته وسو علیم ته زویا مولا امر الرجل يصلي بهم في رمضان 20 ركعه نادر سړي ته حکم کړو چې خلکو ته 20 رکعات تراویح کوه ابن ابي مليكه يصلي بنا في رمضان 20 ركعه مسند ابن ابي شيبه لفاس ابو دسوتيس دليل مسؤول اخبرنا ابو معاويه عن حجاج عن ابي اسحاق عن الحارث انه كان يؤم الناس د بخلکو ته امامت کو په رمضان کې باللیل د شپې 20 رکعاتن شل رکعات ویتر بسلاسینو ابن ابي شيبه لفاس ابو دسوتيس دليل مسد عن ابي البختري انه كان يصلي 5 ركعات في رمضان ويوتر بسلاسینو ابن ابي شيبه لفاس ابو دسوتيس دليل نمبر 18 عطا فرمای ادرکت الناس ما بیامن تی خلق په مکه مکرمه کې وهم یصلون 23 رکعاتن بالوتر دیو 23 رکعات کول وتر سره علی ابن ربیعه كان يصلي في رمضان 5 ترويات ويوتر ب30 النقاء قال كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلي بنا 20 الى 6 ترويه شپږ ترويه به کولي فاذا كان العشر الاواخر اتقوا في المسجد فصلى بنا 7 ترويه به و ترويه کولي تفصيل روان دي مخ کې خاصه شتير ابن شكل انه كان يصلي في رمضان 20 ركعه والوتر مونږ سره په رمضان ورکه مونږ کوو امام امش فرمای کان يصلي 20 ركعه ويوتر ب30 امام نخعی فرمای ان الناس كانوا يصلون 5 ترويات في رمضان كتاب الاثار صفحه 43 قبل فتن من الاشخاص يصلي عبد الرحمن ابن ابي بكر وسيد بن الحسن وعمر العبد كان يكن مجري سيد ابي الحسن المتوفى دې ته وګورئ توجه ورته وکړئ دلیل نمبر 28 امام ترمذی فرمایي وا اکثر اهل العلم اکثر اهل علم صحابه او تابعین علامه رویا فاغه سبان دي چې روایت شوی دی علی او عمر او غیر مد علی رضی الله عنه د عمر او د غنور صحابهونه من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم 20 رکعات چې تراوی سور رکعات دي اکثر اهل علم باغه سره کوم چې صحابهونه نقل لي چې غسور رکعات دي 20 رکعات دي 29 ګور امام شافعي د مکه مکرمه اوسیدونکو دی مکه مکرمه ته ټوله دنیا راتله وقال الشافعي رحم الله امام شافعي سے وای وهكذا ادركت بولدنا بمکه دغه نن بیا مونته مون په خپل خار مدینه مکه مکرمه یصلون 20 رکعات چې خلکو سوره کار کوله 20 رکعات الکه دلایل په ډیر شی دی ما تاسو بغلستونو کې تاسو غلط به جره او تجل اعتراضات به موږ کړي جوابات ها دلیل نمبر 30 اجماع د امت نم دا ثابت را تواتر را روان دی په محمد ابن قدامه حنبلی 595 هجری فرمایي روا مالك عن ابن رمان قال كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان ب23 ركعه وعن علي انه امر رجل يصلي في رمضان وهذا كالاجماع ده بشان د اجماع دي ابن قدامه جلد 117 نمبر 2 قال العلامه مصطلحي شافعي متوفى 19 فرمایي وقد عدوا في زمن عمر
کل اجماعي څه چې شو په شان د اجماعي حساب شوي دي إرشاد الساري شرح صحيح بخاري في 255 نبتي مولاد علي قائل مولا المتوفى 1014 اجماع صحابت والا ان التراویح 20 اجماع کړي د صحابو چې بشک تراویح 20 رکعات دي هو بقات 294 من 50 صحيح شرح مثال فرمائي فصار إجماع لما روى البيهقي بإسناد صحيح أنه كان يقومون على أهلهما 20 ركعة وعلى أهل عثمان وعلي شرح مثال 247 الله سید مرتضی زبیدی سے هم لیکل دي اجماع دا مذاهب اربع الکه د امام سے مذهب په ټولو تخکاره دي 100 رکعات دي 20 رکعات د امام مالک مذهب هم ټولو تخکاره دي 100 رکعات دي 20 اعتراض په صفحه نمبر 72 باندې تاسو 82 باندې وګورئ ها الله معنی مولا محمد البخاری کی کہی کہ امام مالک مولا اٹرکات ولا عمل اختیار کرے دے بحواله البخاری جواب علامه یعنی ته په دې باب کې غلط فهمي شوې ده وهم شوې ده ځکه چې امام مالک د خپل مقلدین نه هیڅ څوک هم د ترکات ول عمل د امام مالک نه نقل کوي او نه فقه مالکی د مستند کتاب کې ذکر شته او د دې برعکس مالکی علماء د امام مالک نه 36 رکعات عمل نقل کوي لیکن نوسته دغه هم تر کړه د 20 رکعات ول عمل اختیار کړل دي دا ټول ارڅ په دې دلالت کوي چې امام مالک رحمه الله تداتو نسبت صحیح نه دی د امام شافعي رحم الله مسلک هم سو دی مولا 20 رکعات اعتراض ته په 83 صفحه وګورئ نو وایا په خپل کتاب معرفت سنن الاثار په حواله سره د امام شافعي مذهب دا بیان کړی چې امام شافعي د محمد ابن یوسف یو لس رکعات ولا روایت کول نرست فرمایلی دي هاذا مذهبي دا زما مذهب دی په دې معلوم چې د امام شافعي خپل مذهب ته رکعات دی جواب د غیر مقلدین دا دعوه باطل او موجوده ذکر چې د امام شافعي مولا خپل تحریرات او د غیر مقلدین تحقیقات د دې دعوی نه دي چې دا خبره چې صحیح نو بیا په خپل امام بهقي مولا د مفارق وزیران په زمانه کې 11 رکعاتونو مسعود او د شل رکعاتو علامات جاری او متوارث ویلي وو څنګه چې په مقدار کې سبب سبحان او سنن کبرا 256 او غیر دې تفصیل ذکر دي نمبر 2 امام شافعي مولا د مقلدین امام نووي غزالی ترمذی ابن حجر سیوطی شاهنامه بغوی امام راغب رحمه الله تلمیذ امامان شل رکعات تراویح تر جمهور مذهب ویلې دي که چېرته امام شافعي مذهب اتر رکعات ولوي نو به دې مخالفت ولې کوو نمبر 3 په امام شافعي مولا په معروف او اخري کتاب علوم جلد سبب 125 کې ویلي احب الی 20 ما تشل رکعات غره دي امام شافعي مولا دې پر تحریف او موجودیت کې د ذات او بیان کې دین خلاف دې چې تحقیق نشي کولای نو دې معلومي چې معرفت سنن ولا اصل امام شافعي مولا د منسوب هذا مذهب ولا جمله ياخذ العقيده يا ذا هو تراويح باندې مبتلا امام احمد بن حنبل رحمه الله مذهب 20 رکعات لاندې نوٹ د اهل ظواهر په نسبت باندې هم شل رکعات تراویح سنت دي دغه حواله مونږ لاندې ورکړي دلته مناسب مونږه مستقل بابونه لګولې د سورله سوکاله تعامل په 20 رکعات راغلی مدینه منوره کې یو عالم مکم کړ یو عالم کتاب لیکل چیلنج ور کړی چې مونږ تر څو کوخی چې په مسجد نبی وسلم یا مکم خانه کعبه کې یو شپه چرته 20 رکعات نه کمې شوي تعامل ته همیشه په سوره روان دی 20 رکعات اوس پکې موجوده حکومت دغه څکړي 10 رکعات دلته جمع کوي د الله ځان په خپل کور کې وک دیو پکې وزدا کار کړی دا غره کرونا نه پس نور سورله سو کال په حرمینو شریفینو کې سوره چلی دلی او تهجد ورشپې په اخر کې دینه جدا لا کېدله ملاس تاسو مخ کې راشي د غیر مقلدین وسوسات پیدام کړه صفحه نمبر 889 تاسو سیس پیدا کو مناسب توجه کی د غیر مقلدینو مسلک سو رمضان مبارک په میاشت کې د شپې په اوله حصہ کې په مسجد کې 8 رکعات تراویح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي او شل رکعات مستحب دي یا بدعت دي هر څه چوي تاسو ګوري په کائنات او خدای کې به ور سره هیڅ دلیل نشته صرف تهجد والا روایت براخلی باقی بدو کور کې نو موږ براغي جایزه واخلو ٹھیک شو راځي تاسو دلیل نمبر 1 روایت تیرا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سئل عائشہ تپوسو کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تپوسو
انه سال عائشه د تپوسو کو د عائشه رضی الله تعالی عنها کیف كانت صلاه رسول الله سرنګ یو منځ د نبی علیہ السلام فقالت او فرمایل ام المؤمنین ما کان رسول الله صلی الله علیه نبی علیہ السلام یزید فی رمضان زیادت کو پر رمضان کې ولا فی غیره او په غیر د رمضان کې دا لفظ ور سره یاد ساتي خو ولا فی غیره په غیر رمضان هلکه تراوی په غیر رمضان کې کیږي علی 11 رکعات په 11 رکعات باندې یصلی 40 منځ کو سلور رکعات فلا تسأل حسنهن وطولهن تتپوس مکو د حسن دغه د وګدوالي دغه ثم يصلي 40 بیا سلور رکعات کول په یو سلام سره ولا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 بیا 3 رکعات وتر کولا قالت عائشه فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر تودکی مخکې دینه چې وتر وکي فقال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي ماستر یو دی لیکن ظلمینو د کی بخاری جلد 1230 امام بخاری دویم زیاده حدیث پس جلد 1361 کې نقل کړی ګوري توجه وکړئ مناسب د دې حدیث تعلق د تهجد سره د تراویح سره یو ټاپک به موږ دا وایو د دې حدیث تعلق د چا سره دی تراویح سره لہذا په دې موږ باندې سره د جواب شته دی نه ځکه داوود دلیل کې مطابقت نشته دویم خپل د غیر مقلدینو عمل د دې حدیث خلاف دی د دې حدیث تعلق د چا سره دی تهجد سره تراویح سره نمبر 2 د غیر مقلد خپل عمل د دې حدیث نه خلاف دی جواب د دې حدیث تعلق د تراویح سره قطعا نشته ځکه چې د ائمه مجتهدین ای په باندې هیڅ د دې حدیث نه تراویح مراد نه که چرته یو امام د دې قائل وي چې د مراد تراویح دي او د اتو رکعات تراویح قائل وو حالانکه د ائمه اربعون هیڅ کم قائل نشته اور امام ترمذی قول ذکر شو چې هغه د تعداد د تراویح مختلف اقوال ذکر کړي او اتر رکعات ول اقوال خو یو طرف ته اشاره مرته نه کړي ذکر کول خو یو طرف ته اشاره مرته نه کړي کم از کم د یو چا مذهب خو به په صحابه تابعینو کې کړه نمبر 2 اکثر محدثین مثلا امام مسلم ترمذی ابو داود نسائی مالک عبد الرزاق ابو عوانہ ابن خزیمه دارمی او امام مروزی رحمه الله وغيره د حدیث کا په خپل کتابونو کې د قیام الليل تهجد ته ذکر کړه باوجود د دې چې د محدثینو په خپل کتابونو کې د قیام رمضان باب هم قائم کړی دا ردی خبرې ښکاره دلیل چې د محدثینو په نظم د حدیث نه تهجد مراد دي تراویح مراد نه دی نمبر 3 تراویح دا هغه مسلم دی چې هغه د رمضان مبارک په شپو کې په جمع سره ادا کیږي په ګل باندې چې سبب د سوچو او کوم ذکر چې په حدیث عائشہ رضی الله عنها کې موجود دی هغه مراد هغه ذکر کم چې په رمضان او غیر رمضان 12 میاشتو کې لوسته کېږي نو ظاهر او ورځ د تهجد منځ د تراویح منځ نه دی ځکه چې تراویح په صرف په رمضان کې لوسته کېږي نمبر 4 تراویح په یو سلام سره 2 رکعات ورته کېږي په دې حدیث کې په یو سلام سره 3 رکعات ذکر دی ثم يصلي 4 تاسو ویل کنه په یو سلام سره سو ذکر دی نمبر 5 نمبر 5 په حدیث کې اول ذکر دی واجب رسول ذکر دی او تراویح په جمع سره لوسته کېږي دینه معلومیږي چې دې حدیث تعلق د تراویح سره نه دی بلکې تهجد سره دی نمبر 3 د حدیث معلومیږي چې ابو سلمہ مولا سوال د نبی رسول الله د مونږ د کیفیت په اړه کې وځي چې حدیث کې لفظ د کیفیت برابر دی او کې تاسو د کیفیت په اړه کې تاسو کې تعداد باندې نه دي چې تعداد باندې تاسو ونه به لفظ د کم راغلی یعنی کم کانه په سر کله چې سوال له تعداد د رکعاتونو مبارک نس نه نو جواب بسنګ نه سو ګرځي نمبر 7 د ګڼو روایتونو ثابت دي چې محمد تسنیج د خلفای راشدین په دور کې شل رکعات تراویح ورسته کېدو دا وخت الکه دې حدیث راوی څوک ده ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها عمر فاروق په زمانه کې چې صحابه په 20 باندې متفق شو ام المؤمنین ژوندۍ و چرته جواب خو ورلې غلې وکنه چې نبی رسول الله اتر رکعات کولې نو تاسو ولې شل شروع کړ نبی رسول الله فیصله ولې بدلوي کم از کم کړه دینه تراویح مراد وې نو کم از کم هغه بج نکیر نه وکړي خامخا به ویلې وچې تاسو ولې بدلوي فیصله دینه را تیر شم وسمخ خاصه نمبر 94 تراش غیر مغلق خپل عملم مذکوره حدیث نه خلاف دی قدم کو دې حدیث نه ثابتېږي چې نبی علیہ السلام په یو سلام سره سلور رکعات لوستي دي ثم يصلي 4 او غیر مقلد یو سلام سره 2 رکعات ولي اوس په ځینې وایي سلورم جایز دي او دا خو فقهای کرام ویلي دي ته د حدیث په خلاف ولي سلور ته جایز وي ستا سره څه دلیل دی هغه ته ووایه حدیث کې خو نبی اسلام په سلام سره څو کړي دي سلور او دیو څو کوي 2 کوي نمبر 2 د دې حدیث نه معلومه چې نبی اسلام د منځ یوازې لوستو لیکن غیر مقلد پر میش دامنس په جمع سره لولي نمبر 3 د دې حدیث نه معلومه چې نبی اسلام دامنس په کور کې کوي لیکن غیر مقلد پر میش تراویح په جماعت مسجد کې کوي
نمبر 4 د دې حدیث نه معلومي چې نبی سلام د مونځ وکړو بیا وده شو ته وده کېدو نه پس به چې راپاسو نو وتر به کول لیکن غیر مقرن پوره میاشت د رمضان د تراویح کولو نه فورا وروسته د وده کېدو نه مخکې وتر ادا کوي لیدلم دي که نه. نمبر 5 د حدیث نه معلومي چې نبی علیه السلام وتر یوازې ادا کول لیکن غیر مقرن پوره میاشت وتر په جمع سره کوي نو دا مخالفت شو. نمبر 6 د حدیث نه معلومي چې نبی سم پوره کال وتر 3 رکعات به یو سلام سره لوسته لیکن غیر مقرن اکثر یو رکعت وتر لوري او کدرې رکعات وتر کوي نو په 2 سلام سره کوي. دلیل نمبر 2 حدیث د جابر رضی الله عنه جابر رضی الله روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته اته رکعات وکړه وتر وکړه ابن خزیمه جلو سبق 138 قیام الليل. جواب حدیث غیر مقید دعوه ومن شد غیر مقید ومن ذکر رکعت تراویح او رکعت وتر او دوی پدې کې تراویح لفظ نشته پدې کې لويش په واقعي بیانې حالان کې د یوش په عمل سره سنتیت نه ثابتېږي د غیر پر دوام یعنی مواظبت ضروري دی. نمبر 2 روایت ضعیف دی ځکه چې اولنی راوي صاحب اجازه د حدیث درجه روایت کې فيه لين تقريب التهذيب سبب تنظر جياسة إمام ابن معين ذي مولا فرمين ذو مناكيد إمام أبو داود ذي مولا فرمين منكر الحديث إمام نسائي مولا فرمين متروك الحديث ميزان الاعتدال والتهذيب والتهذيب الله مدابع دلل منكر روايات والمثال في مقدار روايات بشرية ميزان الاعتدال تدريب ورج غير مقيدين مكتبة أسرية جامع مسجد شاكلة هيل چکم قيام الليل إمام مروزي ذي مولا شاكلة لداغي سبق سوچون حاشية بعد يوم دا عيسائي بجارية باري کی تسلیم کردی فيه لين نمبرتين پدی کی درين باوی يقول یعقوب ابن عبدالله القمی د امام دارقطنی د بارک فرمای د ثقه نو میزان الاعتدال حافظين كثير مولا فرمای دي شيء البداية والنهاية جلال سنتين زوجتها حاسس بعد ذلك جابر رضي الله عنه رواية نقل قول في سائل الجارية منفرد بالحرام الجمهور أي منفرد ضعيف وكمزور لهذه سائل الجارية ورواية نقل قول في يعقوب ابن عبد الله القمی منفرد ذكر يحيى بن معين مولا فرمای ما تعلم شيء يعقوب بن ميدا ما يلاوذ في سائل الجارية شاء رواية نقل قول ميزان الاعتدال ثقه هم تسلیم کړل بیا هم د غیر ثقه راوي صاحب نجارین په نقل د روایت کې د منفرد کېدو د وجنه د روایت ناقابل اعتماد ګرځولې ځکه چې د ثقه تبرد د ثقه نه قبلولې شو. دا روایت کلمات په حواله سره وکړل شي او ناقابل یقین معلومي ځکه چې دا روایت د ابو ذر غفاري رضی الله عنه روماني بشیر زید ثابت او د عائشہ رضی الله عنها د روایت نه سراسر منافی دی چې هغه کې درې شپو د جماعت ذکر ملويږي او په دې کې صرف د یوې شپې د جماعت ذکر دی. جواب نمبر 4 د تراویح په شل رکعات باندې اجماع ده او اجماع فيه قدريه او قدريه حدیث سره حدیث جابر صحیح ومنو زیات نه خبر واحد به وګرځي او خبر الواحد ان كان ثابت لا يفيد القطع او دا حدیث ثابت هم نه او صحیح هم نه لهدا د اجماع خلاف د استدلال صحیح نه دی. نمبر 5 دا روایت د تهجد باره کې ځکه چې عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې صحابه بشل رکعات تراجم شو او جابر زو چرتم دا حدیث د دې خلاف په دلیل کې نه دی پیش کړو نه اعتراض کړی دی او دویم طرف ته روایت د عائشه رضی الله عنها دی چې تر رکعات تهجد دي چې په رمضان او غیر رمضان کې لوسته کی زموږ بس په تراویح کې د تهجد کې نه دی. دلیل نمبر 3 حدیث جابر رضی الله عنه فرمایي ابی بن کعب یو ځل د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو او ورځ وکړ چې نن شپه واجب واقع پیښ شوله زما د کور زنانو ما ته ویل چې مونږ بستا په ابتدا کې په منځ کې قرآن اورو ما ویل اتر رکعات وکړو وتر وکړو نبی علیہ السلام دا واورید او خاموش نو الکه دا ګور تهجد مونږ د عام د نفل مونږ نو ډیر تراویح سره تعلق شو. جواب نمبر 1 پدې کې د غیر مقلدین دعوا عمل نشته کومه نه نمبر 2 د مستند احمد طبراني په روایت کې بالکل د رمضان ذکر نشته او د مستند ابو یعلا په روایت کې یعنی رمضان الفاظ موجود دي چې دا په فهم دراوی باندې دلالت کوي او دا د حدیث سند ده یعنی دې روایت خود سره نه دې خبره تعین نشي کېدی چې دا واقع د رمضان نه کړ غیر رمضان ده. ممکن د جزرانو د تهجد په منځ کې د قران اوریدو خو ظاهر کړی او وی ابن کعب هغه له تهجد منځ کړی یو. نمبر 3 ابي ابن کعب رضی الله عنه د عجیب واقع په حیثیت سره بیانوي چې دا دلیل د دې خبرې دی چې د مخکې د تعین درکات نظیر موجود او نبی اسلام طرف نه یقین تعین درکاتو. جواب نمبر 4 دا ټول مسونه په هغه صورت کې چې دا روایت د سند په اعتبار سره صحیح ثابت شي حالانکه دې روایت جواب یتور روایتونه زیات ته یو راوی بګی صاحب نجاریه ده دویم راوی بګی یعقوب بن عبد الله القمی ده چې جرح په تیر شول دریم راوی بګی محمد ابن حمید رازی ده حافظ ابن حجر د بارک فرمای ضعیف ته الله تعالی مولا فرمای ضعیف یعقوب ابن شیبه فرمای د په کثرت سره منکر روایت ساتي. امام بخاری مولا فرمای انتهایی کمزور دي ابو زهري مولا فرمای ما الله باندې د زیات
جرأتمن کس نه دی لیدلی او د هر څیز په باره کې حدیث بیانوي د خلکو حدیثو کې رد او بدل کوي. ابن خراش فرمایي په الله قسم چې دی کذاب دی. نسائی فرمایي لیس بثقة. دې روایت کې اوس نه و، دې روایت ته اوس وګورئ دا لږ پریشاني جوړوي نو دې تاسو توجه کوئ. موطأ امام مالک شته اویله توجه وکړئ روایت ته. دلیل نمبر 4 مالک عن محمد ابن یوسف عن السائب ابن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب امر کړه عمر رضی الله عنه ابي ابن كعب او تمیم داری ته اي يقوم للناس د دوړ قائمه خلکو لپاره به 11 رکعات یو لس رکعات. موطأ امام مالک سپاټن میں. نمبر 2 عمر رضی پر رمضان مبارک خلکو لپاره ابي ابن كعب او تمیم داری باندې جمع کړه واغوي دواړو یو لس رکعات الوسته امامت کو. نمبر 3 صاحب نے یزید فرمای موږ د حضرت عمر په زمانه کې پر رمضان مبارک کې 11 رکعات الوسته قیام الليل مروزی. تاسو ما ته وګورئ بیا وزلان دی جوابات بیا پر نوټس کې کو توجه بیخي ما ته وکړئ. دا روایت چې عمر دلته امام مالک رحم الله نقل کړی دی پوره روایت تاسو واورئ. په کتاب کې دوه درې خبرې کوم بیا تاسو اصل نوټس ته وګورئ. خان توجه وکړئ. امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميم الداري ان يقوم للناس ب11 هو كما خلق د شي ولس رکعات خلق د کوي. قال وكان القاري يقرأ بالمين قاری به هغه سورتونه لوستل چې باقي سل آیاتونه حتی كنا نعتمد على العصا مونږ به تکیه لګول په امسا باندې من طول القيام د وګي چې د وګدوالي د قیام وما كنا ننصرف الا في الفروع الفجر مگر سحر به شروع شوی چې مونږ به کور ته واپس شو. نو ښکاره خبره چې دا مونږ د تهجد او د تراویح نه و ځکه چې بیا غیر پښمنی ټیم دی چلته لاړو. دویم متصل پس امام مالک حدیث نقل کړي یزید ابن رومان انه قال كان الناس خلق يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشر. متصل پس نقل کړي چې عمر رضی الله حکم د 20 رکعات کړو او خلق الوستم شل رکعات. دریم روایت پس امام مالک نقل کړي هغه بيخي فیصله کړی دا. تاسو ګورئ مالک عن داود بن الحسين انه سمع الارج يقول ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القاري وبقاري يقرأ بسورة البقرة چل وستل به سورة بقرة في 8 رکعات په 8 رکعات کې په 100 رکعات کې بقره الوستا وای په 100 کې فاذا قام بها في 12 رکعات کله چې به دا سورة بقره په 12 رکعات کې ولوستا را الناس انه قد خفف خلق بګمان کو چې نه رکعاتونه مختصر کړل. سورة بقره په سورتونو کې لوستله اته کله چې به 12 ته ورسول نو سو خلکو نو ګوره دې موازی غل چې تراوی اتنه دي زیاتی دا صرف غره یو قاری غ خودل د مخ کې مونږ لګاو مناسبو تفصیل کو تاسو نور ستراشه مناسب ګوره مناسب جواب پدې کې د غیر مغل داو عمل نشته. نمبر 2 د عمر فاروق د زمانه د تراوی نقل کون کې مراد د عمر فاروق د زمانه د تراوی نقل کون کې راویان حسب ذیل دي. نمبر 1 صاحب ابن یزید. نمبر 2 یزید ابن رومان. نمبر 3 عبدالعزیز ابن رفاعی. نمبر 4 ابی ابن کعب. نمبر 5 یحیی ابن سعید. نمبر 6 محمد ابن کعب القرظی. دا ټول متفق دي شپږ واړه په دې خبره چې حضرت عمر د شل رکعات تراویح حکم کړو او خلکو شل رکعات لوسته. عمر د سو حکم کړو او خلکو سو لوسته رضی الله. د صاحب درې شاګردان دي. بیا د صاحب راوی چې پکې د مناسب تاسو غوړي سوم نمبر کې راځي اولنی کې د صاحب درې شاګردان دي یزید ابن خصیفه حارث ابن ابي ذباب او محمد ابن یوسف. د دې درې راویانو نه اولنی دوه په دې متفق دي چې عمر د شل رکعات حکم کړو خلکو شل رکعات لوسته. لیکن دریم راوی محمد ابن یوسف په دوه خبرو کې د باقی راویانو مخالفت کوي. باقی یو راویم د قاریانو تعداد نه ذکر کړي او محمد ابن یوسف وایي چې عمر زو دوه قاریان مقرر کړي او ابن کعب او تمیم داری. دویم خبره د تراویح تعداد 11 13 21 مختلف تعداد ذکر کړي. امر دوم پدې کې د محمد ابن یوسف 15 شاګردان دي. امام مالک یحیی ابن سعید داود ابن قیس عبدالعزیز ابن محمد او محمد بن عیسی. د دین اخرت دوه ضعیف دي کما مر فی میزان کما فی میزان او داود ابن قیس شل رکعات روایت کړي. امام مالک مگر چې محمد ابن یوسف نه 11 رکعات روایت کړي دي لیکن دغه هم سبق داود ابن قیس د محمد ابن یوسف نه شل رکعات روایت کړي دي. بیا په خپل امام مالک د خپل نور اساتذه یزید ابن رومان او یحیی ابن سعید نه شل رکعات روایت کړي دي
او دریم امام مالک په خپلم په 11 رکعات ولا روایت باندې عمل نه لري کړی، په 6 رکعات ولا روایت باندې عمل کړی. یحیی ابن سعید دلته 11 ذکر کړی لیکن په بل سند سره 6 رکعات روایت کړی دی او په دنیا کې یو مور راوړی دا نش ثابتولې چې په خپل یحیی ابن سعید 11 رکعات ولا روایت باندې چرته عمل کړی. الحاصل په دې کې د 11 رکعاتو ذکر د جمهور د روایت او د اجماع نه خلاف دی. نمبر 2 په خپل د دې راوی په نورو سندونو سره 6 رکعات نقل کوي او په هغې باندې عمل کوي. نمبر 3 په 11 رکعاتو باندې نه د دې راویانو عمل کړی دی نه په 1400 کالو کې پورې یو مسلمان عمل کړی دی. د دې وجې نه محدثینو دې روایت ته ناقابل عمل شاذ او ضعیف ویلی دی. محدثینو دې روایت په اړه کې 2 مسلک اختیار کړي. نمبر 1 ترجیح، نمبر 2 تطبیق. نمبر 1 ترجیح، چونکې دا روایت د باقي تمامو روایتو د اجماع صحابو تابعینو تبع تابعینو خلاف دی. د دې وجې نه دا شاذ دی، شاذ ضعیف او راوي اگر کسې قوي خو بیا هم په وجه د شذوذ او ضعف ناقابل عمل ګرځي، ځکه چې د صحت حدیث دپاره څنګه چې ثقاحت او رواتو شرط دی، دغه شان د شذوذ او د نکارت نه سلامتي هم شرط. نمبر 2 سره د شاذ کېدو روایت مضطرب هم دی، ځکه چې روایت کې 11 13 21 مختلف تعداد راغلی دی او د اصول حدیث په اعتبار سره دا روایت شاذ مضطرب بلکې منکر ګرځي. دغه وجه چې امام ابن عبدالبر مالکی فرمایي ان اغلب عندي ان قول 11 وهم، دا وهم د زرخانی جلیک سبزونه پس د راجح په خلاف مرجو باندې عمل خرق اجماع ده. نمبر 2 تطبیق، امام المناظر حضرت کاڑوی سے فرمائی وہی میرے نزدیک اس حدیث کی تطبیق اور طرح ہو جاتی ہے جیسے اختلاف بھی ختم ہو جاتے اور عقل و نقل کی مخاطبت بھی لازم نہیں آتی. وہ یہ کہ جن لوگوں نے 20 رکعت روایت توجہ کی چاچے 20 روایت کری تھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 20 رکعت کتنے قاری پڑھاتے تھے. یو کدوا اس روایت میں بتایا کہ 2 قاری تراویح پڑھاتے تھے. سمر پڑھا والے 2. کسی راوی نے ہر قاری کی علیحدہ روایت کی، کسی نے دونوں کی ملا کر روایت کی، اور چونکہ ان میں سے کبھی ایک قاری پہلے پڑھا تھا کبھی دوسرا، اس لیے ہر راوی نے وطر کو ہر ایک کے ساتھ ذکر کیا. پس 11 جمع 1 ایک قاری کیا اور 13 جمع 10 3 جمع 10 دوسرے کیا اور 21 یا 20 یا 3 جمع 20 دونوں کیے. پس پوری نمازی تراویح 20 ہی ہوئی. بحوالہ تجلیات سبج جلد 347. حاصل لباس 18 رکعات تراویح سنت نبی وسلم نه دي، نه سنت خلفای راشدین، نه سنت صحابه دي. کدا روایت صحیح هم شنو د دینه مواظبت نه ثابتي او د سنتیت د لپاره ضروری دی. بیا دا د امت د اجماع نه هم خلاف دی. نو صرف 8 رکعات ته سنت ویل د خرق اجماع ده. پس د 8 رکعات عادت جوړول ګویا یو قسم بدعت له رواج ورکول دي. نمبر 3 د غیر مقلد په نسبت باندې موقوفات صحابه حجت نیس الکا موقوفات صحابه حجت نه نو دینه وته استدلال څنګه د مرفوع نشو موقوف شو الان کې د روایت موقوفات کې داخل له لہذا حدیث نه استدلال باطل او مردود دي. سنن التراویح وایي مولا. نمبر 1 تراویح سنت مؤکده کتاب الفقه على مذاهب الاربعه جلد 141. نمبر 2 تراویح 6 رکعات سنت مؤکده دي ايضا. نمبر 3 تراویح په جمعات کې ادا کول سنت دي کتاب الفقه على مذاهب الاربعه. نمبر 4 تراویح په جماعت ادا کول سنت دي مقاصد 386 هدايه جلد 131. نمبر 5 تراویح په یو قرآن ختمول سنت دي علاوه سنت جلد 764 رد المختار. توجه کوي مولانو غیر مقلدین یو بل دلیل ذکر کوي. توجه کوي عام خلکو ته به وایي 6 رکعات په 6 منټ کې زر زر کوي. د دې نه دا ښه نه ده چې 8 رکعات په 6 منټ کې به قلاره وکړي. 6 رکعات په 6 منټ کې زر زر کوي. د دې نه دا ښه نه ده چې 8 رکعات په 6 منټ کې به قلاره وکړي. نو ته ورته بالکل غلطه خبره کوي. بهتر د اختیار چا درکړی چې د عقل په بنیاد د شریعت په احکاماتو کې رد و بدل کوي. دویم نمبر توجه کوي الکه د ماسپښین لمونځ 10 رکعات دی. 10 رکعات په 10 منټه کې زر زر کوي. د دې نه دا ښه نه ده چې 2 رکعات په 10 منټه کې ښه په قلاره وکړي. د ورځې 5 منځونه دي. د 5 منځونه پابندۍ خشوع زو سره نه کوي. د دې نه دا ښه نه ده چې 2 منځونه دي کوي خو په قلاره دي کوي پته پابندۍ سره دي کوي. جذب ورکوي نو که د هغې نه ورکوي بیا د دې څنګه ورکوي. او که نن دې ورته وویله چې 6 رکعات په 6 منټه کې مه کوه 6 منټه کې 8 رکعات په قلاره کوه بیا به ورته بل کال لوې چې 6 رکعات چې 8 رکعات په 6 منټه کې زر زر کوي. د دې نه دا ښه نه ده چې 4 رکعات په 6 منټه کې ښه په قلاره په خشوع زو سرور به راکاږي. که یو سړی 6 نشي کولی که نو یاره تکلیف دی راته ته به وکړم ورته نه بیړو کوم سنت مونځ دی تا ته عذر دی مې کوم وجه څه ده
ته چې 8 رکعات وکړي نو تراویح په ونه شوې درنه. اوس به شیطان دوکه کوي، هغوی ورته وایي تراویح تهجد یو شی دی، نو د شپې په اخر یې څه کړي تهجد نه محرومه کړي. تراویح هم پاتې تهجد هم اختر ته روان دی کلا او ګریوان وایي ما تراویح هم کړي دي ما تهجد هم نه کړي دي، هلکې یو هم نه دي کړي. اوس که دې پاتې شوي کېدای شي د شپې اخر یې څه کړي خپل ضمیر ملامته کړي چې مړه روژه دې نیولې وه تراویح دې ونه کړې پاسه تهجد وکړه توبه وباسه. که دا هم نه یې اختر عیدګاه ته روان دی جاړي به الله ما نه غلطي شوې ده ما تراویح او تهجد نه لري کړی ما ته معافي وکړه، بلکې الله به توفیق ورته خدای ورکړي. دا شیطان ډېر رامي دی، دا راشي پسې ولګېږي ورته وایي مړه تراویح په څوک کوي یار 20 رکعات. نو مسلمان خو ده به دوکه کې نه راځي دا پسې غیر مقلد ولګوي او ورته وایي 8 رکعاته سنت دي. نو د 8 رکعاته چې وکړي تراویح خو ونه شوې او بیا ورته وایي تراویح تهجد یو شی دی اخره شپه کې بیا تهجد ته هم پرې نه ږدي. شیطان ورته رسار نه وایي روژه مه نیسه، هغه ونه چلېږي غیر مقلد پسې راشي. غټ شیطانان خو نه وي که نه نو دا انسي شیطان پسې راشي دی پې روژه هم ونیسي بېګا له 10 منټه مخکې اذانونه شروع کړي روژې پې خرابې کړي. دا ټول په دې مولا صاحب په دې موضوع بجلیګر مولوي صاحب رحم الله فرمایل وایي که دا تراویح 8 رکعات یو مونږ 20 کوو نو د 8 په 20 کې داخل دي، خو که دا تراویح 20 یو تاسو 8 کړي د قیامت پر ورځ درنه خدای تپوس وکړي یو رکعت خو هلته به نفله ده روژه ده چې 12 رکعاته دې څه کړه ورځ حساب وي نو څه سر وهلی بروالی بل ته ګرځي. مولا صاحب په دې موضوع باندې د شیخ سربا خان صفدر صاحب زوی مولا عبدالله خان بشیر صاحب کتاب لیکلی زبردست نماز تراویح اور مذاهب اهل حدیث ښایسته لیکلی کړي دي. نماز تراویح اور مذاهب اهل حدیث دویم رکعت تراویح کا تحقیق جایزه په دې نوم دی د مولا ظهور الحسیني صاحب رکعت تراویح کا تحقیق جایزه. دریم په دې باندې د مولا امین کړوي صاحب رحم الله تجلیات صفدر کې 3 رسالې دي ضرور یې وګورئ. مولا صاحب هلکه تاسو په دا مسله پوه شوئ که څه قسمه خبرې به نه کوئ که څه قسمه سوال اعتراض وي په تراویح په موضوع چټ ولیکئ راولېږئ او زما 3 کلیپونه د منیر شاکر په جواب کې تاسو ته به راشي هغه ضرور په دې بیا وګورئ. ته خبرې به نه کوئ واسه ګونډ به نه کوئ به صرف لیکل وکړئ. وایي نن سبا بعضې خلک وایي دواړه صحیح دي او په دې بحث کول فرقواریت ګڼوي نو دواړه صحیح نه دي. مونږ وویله ملا صاحبو 8 رکعات تراویح او بدعت ته رواج ورکول دي 20 رکعات سنت دي. مولا صاحب خبرې مه کوئ که څه اعتراض یې په چټ ولیکئ راولېږئ. مولا صاحب عمر چې ټول جلسه التي تنام التهجد او زیاده التهجد سنه مکاده مولا صاحب هغې په دې اعتبار سره نه ویل هغې په دې اعتبار سره ویل چې د شپې اخره حصه ده په هغې کې الله ته رجوع زیاتی په دغه اعتبار سره ورته ویل چې هغه مه پرېږدئ صرف د ترغیب په طور باندې تراویح مشیو کا جو اخریس پر کسی کتاب کماز کا نو دا د تراویح څومره کتابونه دي په دې کې تراویح په ثبوت باندې مستقل بحث شوی. مولا صاحب بعض جعل الله وسلم پر نو مولا صاحب وګوره دا درجه بندي په فقهای کرامو کړې ده که نه هلته خو بیا د یو اندازې نه بیا سم ټول کړي دي دا درجه بندي بیا وروسته فقهاو کړې ده. مولا صاحب هلته تطوعان په دې نفل سره نه دي هلته د فرضونه لږ کم مراد دي. اگر کوئی ان کے لیے تراویح پڑھنا دشوار مولا صاحب چې نه شي کولی پرېږدي دي که نه سنت دي فرض خو نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې وجې نه باجماعت سلسله پرېښې وه چې فرض نه شي. چټونه رالېږي د ثواب کار دی شاوه مولا صاحب دې جواب ما وکړو. مولا صاحب والا کې نمره لرازي وشو ملایانو کې نه ملایانو تکلیف خو نشته ری مناسب جماعتونو والا ته روټۍ موټۍ هم صحیح وي مدرسې والا ته اوس تکلیف نشته هر څه برابر دي. هلکه قبل از وقت چې یو طالب هم لاړ شي ښه دعاګانو نه به محروم وي مناسب چې په د اولو ورځو کې تر اخره دعا پورې به یو طالب ته تلو اجازت نشته ټیک ده که نه. تاسو به ووایئ چې 20 ورځې یې کوي که دغسې غلطي نه کوئ مونږ ته هم ډېره ګرانه ده. د سهار چې سړی راپاڅېږي که نه
خو پرېږدي دلته سبق ته کښېني یقین وکړه لکه د پوډریانو غوندې سړی را روانې ډېر ګران کاري نو که تاسو یې کموئ کمې به یې کوم ملا صاحب 15 پوره دي انشاءالله په 15مه به ځئ تاسو بس هغه ابتدا کې یو ګنټه سبق کوئ بیا به ځئ انشاءالله هغې کې دا کلیپونه خو ډېر غټ دي دا کلیپونه دا به تاسو ته ګروپ ته راولېږي انشاءالله بیا د یو بل سره مدد وکړئ هغې کې په سفر کې تراوی پرېښودل سنت نو سفر د روژې سره تعلق نه ساتي دا تراوی مناسب سفر کې پرېږدې پرېښودلی شي مناسب څه حکم لري د خلفای راشدینو سنت دی ختم په تراویحو کې مناسب اعلاء سنن کې علامه ظفرالدین عثماني په اوږد بحث کړی 8 رکعت والا بدعتیان دي مناسب پجبیانو پسې مونځ مکروه تحریمي دی ایک دن رات مکروه بالکل چې حق ادا کولی شي بیا جایز دی په یوه شپه کې یاره دی وی تاسو وایي چې تاسو یو حدیث داسې وغواړئ چې باقي 20 رکعت لفظ یې ورته تراویح ذکر یې توجه وکړئ هلته خو تیر شو که نه چې تهجد ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر اعلی 11 رکعتا تهجد په رمضان غیر رمضان کې د 8 رکعتونه زیات نبی علیہ السلام نه دي کړي ادینه زیات نو د 10 رکعت په تبص عمل کې چې روایت کړه بل څه زیات درته معلوم دي تراویح نه علاوه لکه په تراویح کې موږ د تراویح لفظ ونه خایو نو تراویح ته مراد دي دویم دا چې ګڼ روایتو کې د تراویح لفظ تیر شو مناسب کې تاسو ورته وي خو یو ده نه وایي بس هو مناسب په 2 بجې په ټول طالبان حاضرېږي تکرار ته یو طالب هم پټېږي نه تکرار کې چل ول مه کوئ مناسب